السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید کوم چې ټول به په خیر او عافیت سره وي. ملګرو، نن چې کومه واقعه په بټګرام کې پیښه شوې ده چې هغې کې څه ماشومان د سکول والا ماشومان او ویسرا ټیچر هغه په چیر لیفټ کې پساو دي. تقریبا د 9 بجې سهار 9 بجې نه دا واقعه پیښه شوې ده. اوسه پورې دي تقریبا دا اوس 3-4 بجې ټایم ده. تقریبا اوسه پورې هغه ریسکیو شوي نه دي. نو هغې باندې سوشل میډیا خلک لګیا ده، قسم قسم تبصرې ورباندې کوي. څوک وایي چې یاره دا د حکومت نااهلي ده، څوک وایي چې یاره دا څنګه ملک کې مونږ پراته یو چې یاره دا اوسه پورې 8 غنټو کې دا ریسکیو نه شو. نو زه هسې تاسو ته دا وایم چې تاسو یو کار پسې څوک ولیږي او ته لاړ شي، هغه کار ادوره پرېږدوي، نیمګړی درنه پاتې شي، نو څوک دا نه خوښوي. ته به دا خوښ کړې، ته به داسې ووایې چې یاره دې کار پسې دې زه لاړ شم او نیمګړی دې پرېږدم، بیا دې را واپس شم نا امیده. داسې خو څوک د چا زړه کې ده، او بلکې څومره د غټ زړه والا به وي چې هغه وایي چې یاره دا یو ماشوم یا یو انسان زه هغه بچ کولی شم، ریسکیو کولی شم، او ما په ذریعې ده ما په وجې د هغه ریسکیو نه شي او هغه ته د نقصان ورسي. دا خو څوک هم نه غواړي. هر سړی دا غواړي چې یاره که زه ښه کار وکړم او زر یې وکړم، په تادې سره یې وکړم، نو عزتمندو هسې فضول تبصرو ته ضرورت نشته. البته مونږ ټول ته پکار ده چې دې وخت کې مونږ ټول الله تعالی طرف ته متوجه شو چې یا الله ته رحم وکړي، خدای ته نفلونه وکړو، سورت یاسین ووایو، الله پاک نه وغواړو، دعاګانې وغواړو چې یا الله دې ماشومانو باندې خدای ته رحم وکړي، یا الله ته ورسره اسانتیا وکړي، خدای ته مونږ ته داسې سبب وښایي چې هغې سره دا مونږ دا معامله حل کړو. اوس ما خپل کمزوري ذهن کې خو داسې راځي چې یاره دې لیفټ کې خو ډېرې مضبوطې کونډې وي، د کومو کونډو په وجې چې دا پاسه تړلی شوی وي د رسۍ سره، هغې ته داسې کونډې د لیفټ اچولی شي. زه یم که دې کونډې ته غټ ټوچین واچوي، د هغه والا د هلیکاپټر والا، هلیکاپټر نه ورته غټ ټوچین رکوز کي او دا ورسره ښه قابو اوچت کي، د اوچتولو کوشش وکړي او شاته نه ورپسې د کم ټوچین چې پاتې دی دا ورپسې شاته نه وش کوي. نو چې دا وش کېږي لیفټ به آلریډي هلیکاپټر ټوچین سره ټچ شي او دې طریقې سره به دا ریسکیو شي. خو دا خیر د هر چا خپلې هغه تبصرې دي. کوم خلک چې په ګراوند باندې دي، په موقع باندې دي، هغه وخت کې په کار باندې او په کارځي باندې موجود دي، هغوی ډېره ښه دې دپاره ډېر ښه تدبیر هغوی ورته سازولی شي. خو بیا دا مونږ تاسو ذهن کې دا خبرې راځي او ځکه چې مونږ مسلمانان ورونه دي او ماشومان، یقینا ده چې مونږ ډېر زیات دې باندې خفه شو او ځکه مو غوښتله چې مونږ وایي چې تاسو سره مونږ دا ویډیو شیر کړو او کیدای شي داسې مسلمانان ورونه وي چې هغه دا ویډیو وګوري، دې نه بعد هغه بیا الله طرف ته متوجه شي، نفلونه وکړي، دعاګانې وکړي، سورت یاسین ووایي، الله طرف ته متوجه شي، خدای نه وغواړي چې یا الله ته دې خلکو باندې رحم وکړي، خدای ته ورته اسباب جوړ کړي، یا الله تا ته خو هېڅ ګران نه دي، خدای ته که وغواړي تا سره خو د اسبابو، ته د اسبابو محتاج نه یې، یا الله که ته وغواړي ابراهیم علیه السلام ته په اور کې حفاظت کولی شي، یا الہ العالمین که ته وغواړي د یونس علیه السلام ته د مهي په ګېډه کې حفاظت کولی شي، بیا خدای پاکه دا څه ګرانه خبره ده، یا الله ته د دې حفاظت وکړي او دا خلک دې ته به کور والا باندې به څه تېرېږي، د چا چې ماشومانان وي په هغو غریبانانو به څه تېرېږي. او خدای خبر دی چې دلته کې اوس مونږ تاسو خو بهر نه ګورو، خو دننه خو مونږ ته پته نشته چې دا به څه حالات کې وي. نو خدای دې رحم وکړي، الله دې اسانه کړي او خدای نه به ورته غواړو. خو د یو ګزارش کوو خاص کر د سوشل میډیا ملګرو ته چې ملګرو
فضول اسې صرف د سوشل میډیا کې هغه دپاره د لایک کمنټ دپاره مهرباني وکړئ دا فضول گفتگو مه کوئ. څوک لګیا دي چې هغه وکړو، څوک دروغ هغه کوي، بیان شیر کوي. وختي موږ دلته هغه ته ټي وي لګولی و، جیو نیوز والا یو هغه خبر راخستی دی، بس هغه سړی داسې هغه کوي، راکوزېږي او بیا پورته کېږي او بیا هلیکاپټر داسې شي او بیا داسې دا هغه جوړ کړی دی. بس دا خلکو ته دې باندې دوکه ورکوي، دې سره لګیا دي او خبرې ورسره کوي چې هغه دغه. نو عزتمندو دا وخت کې موږ ټولو ته پکار دی چې موږ الله طرف ته متوجه شو، د الله نه وغواړو. ګوره د مسلمان شان بدایي چې هغه به هر وخت کې الله ته متوجه کېږي، که ده باندې سخت راشي، که ده باندې خوشحالي راشي، که ده باندې غم راشي، دا به صرف او صرف چا ته متوجه کېږي؟ الله تعالی طرف ته متوجه کېږي. عزتمندو دې وخت کې موږ ته پکار دی چې موږ الله ته متوجه شو، د الله نه وغواړو چې الله یا اله العالمین دې دا مسله په خیر سره حل کړي. امید ده ان شاء الله چې دې ویډیو کتو سره به موږ څومره مسلمانانو وروڼه وي، هغه به خاص کر د سوشل میډیا والا هغه به د دروغو نه پرهیز وکړي، د دروغو خبرونو نه چې یاره دا داسې وشو داسې وشو دا وشو هغه وشو په دروغه، او خبر نه وي، کمبل کې به پټ وي یا به چرته کمره کې ناست وي، بهر به نه وته او دا خبرې به خوروي چې یاره بټګرام واقع کې دا وشو دا وشو دا وشو. نو عزتمندو دین لږ ځان ساتل پکار دي، خصوصا ټول مرګري د الله طرف ته متوجه شه، ذکر فکر وکړه چې الله پاک دا معامله په اسانه سره حل کړي. ډیره مننه، الله مو خوشحاله کا. جزاک الله.